औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सॉफ़ाति सफ़्फ़ा। द सूरत नुमो सूरत सॉफ़ात द मक्की सूरतुनु सरे ताल्लुक़ दे। द नाज़िले दो पैतिबार सर द सूरत नंबर 56 दे और नाजिल शवे दे पस द सूरत अनाम और द तरतीब पैतिबार सर द सूरत नंबर 37 दे द्रेकम सलेख पस द सूरत यासीन। वजह तस्मिया अव्वलनी आयात के मौजूद दागे प मुनासिबत सर द सूरत नामे के खुदा सूरत सॉफ़ात और दे तवई इसम तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सर द माकबल सूरत सर प गणु तरीको रब्तु नदी पाग तरीकों के यवदादा चिमख के सूरत यासीन की नफ़ी द शफ़ात कहरी उकड़ा नुवस पदी सूरत की इजज़ द चुनशवी मखलूक़ात बयाने नु ददी द वजना द यासीन न पस सॉफ़ात रावण द्वेम वजह दादा मख की सूरत यासीन की मसले द इसबात द पारा अदिल्ला पेश करो खो अदिल्ला अकलिया नुस पदी सूरत के द मसले इसबात बकई खो प अदिल्ला नकलिया बांधे नु ददे द वजना द यासीन न पस सूरत सॉफ़ात रावण द्रेम वजह दादा मख की सूरत शोरोशबे प तस्बीह बांधे और दा सूरत ब इंशाअल्लाह ख़त्मई प तहमीद बांधे नु ददे द वजना यासीन नपस सूरत सॉफ़ात रावण नूर हम बला शे उजुहात दी। द्वेम खबरा दावद सूरत दो खबरी दी यौ इजज़ द चुनशवी बंदिगानो द इबादो चिकम ताउस्तासान या बाल्फाजी दीगर इजज़ द चुनशवी मखलूक़ात और द्वेमा दावा मसला द तौहीद। तकसीम द सूरत पद्रेव बाबुनो बांधे दे अव्वल बाप 74 पोरे द्वेम बाप 75 ना तर आयात 148 पोरे और द्रेम बाब आयात 149 ना तर आखिर पोरे दे। उस ददी द्रेवाड़ो बाबुनो खुलासा की दंदा द कुल सूरत खुलासा बहम राशि। अव्वल बाब की द्रे खबरी दी अव्वला खबरा इजज़ द मलाइको द्वेमा खबरा इजज़ द जिन्नातो और द्रेमा खबरा तखवीफ और बिशारत बस दा द्रे खबरी भाई पावलनी बाब की। द्वेम बाब चे द आयात 75 न शुरू कीगी तर आयात 148 पोरे बजी पदी की वाक़यात द अंबिया किरामो और दग वाक़यात पदर हकीकत की इजज़ द अंबिया बयानी और दग वाक़यात पदर हकीकत की दलाइल दी हुक्म दलाइल नकलिया तकरीबन द वो अंबिया वाक़यात ब जिक्र कई द वो अंबिया और द्रेम बाब चे द 149 न शुरू की बा तर आखिर पोरे बई और पदी बाब की द अव्वलने बाप अगा इआदा दा
د اولنی باب د دو مسلو اعاده، عجز د ملائکو، عجز د انبیاء او دغه شانتی عجز د پیریانو. صحیح ده جی؟ دا د درې واړو بابونو خلاصه ده او د کل صورت خلاصه کوي نو په دو ټکو کې ده چې د الله سره څوک شفیع قهري نشته دی، ځکه چې څومره دي دا ټول عاجز دي. وګوره ملائکو ته الله ته عاجز دي، وګوره انبیاء ته الله ته عاجز دي، وګوره جناتو ته الله ته عاجز دي. نو چې دا ټول الله ته عاجز دي نو شفیع قهري د کم ځای نه راغی. صحیح ده جی؟ باقی پنځمه یا څلورمه خبره امتیازات د صورت. نو صورت ممتاز دی اے سلام په انبیاء باندې، دغه به تاسو سلامونه راځي، سلام په انبیاء باندې. دویم صورت ممتاز دی په واقعات د ذبح د حضرت اسماعیل علیہ السلام باندې. دریم صورت ممتاز دی په حال اے د ملائکو باندې، والصافات صفا، دا حالات د ملائکو دي. او دغه شانتی صورت ممتاز دی اے پشړلو اے د شیاطینو باندې، پشړلو د شیاطینو باندې. او کراولې نو نور به کوم پریوانه دي. قرآن خو سمندر دی، غوپه لګوه ملغلرې راوباسه، خو چې د غوپې چل دله راځي، دا نه چې غوپه ولګئ نو داسې شیان راوباسي چې هغه چینده خاني، دا مه راوباسه، هغه ملغلرې راوباسه چې واقعي ملغلرې. نو دا هغه امتیازات مختصر غوندې مې درته ووې. اوس رومبې د دریو آیتونو کې حال د ملائکو ګوره، عاجز دي چاته؟ الله ته. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا، شاهد دی اغا ملائکه صف چې صفونه جوړي په صفونو سره. شاهد دی اغا ملائک چې صفونه جوړي، صفونه د الله د عبادت لپاره صفونو کې دغه دي. او دا خیسته معنی ده والصافات صفا، شاهد دی اغا ملائکه چې صفونه جوړي، صفونه. فالزاجرات زجرا، پس شاهد دی آغا ملائکه چې شړون کی دی پشړلو سارا. صحیح ده جی؟ دا معنی خوندوره ده. زمون شیخ به معنی کولا فالزاجرات، پس شاهد دی آغا ملائکه رټون کی کفار لرا، زجرا پرټلو سارا. کله چې د کافر نه ساخلی کنه نو باقاعده رټي غربۍ پکېومه. خدا رومبنه معنی خوندوره ده. فتعالیات ذکرا، پس شاهد دی آغا ملائکه چې لستل کئی انبیاء تا ذکر دا اللہ. ذکر نه مراد وحی، ذکر دا اللہ. ګوره دا اوس حال د اے د چا بیان کو؟ د ملائکو. چې وګوره ملائکه الله ته عاجز دي، الله ته عاجز دي. اے اس جواب قسم تا گورا ان الہکم یقینا لائق دا عبادت ستاسو، ان الہکم یقینا حاجت روا ستاسو، یقینا مشکل کشا ستاسو، لو آہد خامخا اکیو دے، لامی پہ داخل کا خامخا اکیو دے، لائق دا عبادت ہم یو دے، لائق دا بلنی یو، لائق دا اے دا منختونو صرف یو، مشکل کشا ایک یو دے بس.
نو زکای زی وی ان الہکم یقینا لائق د عبادت تاسو خامخا اک یو دی رب السماوات چې مالک د اسمانونو دی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د زمکی وما بینهما او آغا چې د دې دواړو په ترمنځ کې دی ورب المشارق او رب د مشارقو دی مشارق جمع راوړه وګوره عجیبه غونې انداز دی د قرآن ایز جمع راوړي ورب المشارق سورت معارج کې هم جمع راوړي مشارق راوړي صحیح ده که نه اے سورت رحمان کې تسنیه راوړي رب المشرقین سورت رحمان کې تسنیه راوړي سورت مزمل کې مفرد راوړي رب المشرق په دې دوه سورتونو کې جمع راوړه مشارق صفات او معارج په دې کې جمع راوړه سورت رحمان کې تسنیه راوړي رب المشرقین او په سورت مزمل کې مفرد راوړ اے رب المشرق دا ولی یو خبره خو زما د شیخ غلام حبیب صاحب الله دې په قبر رحمتونه ولېږي اب کله نا کله ټوکله وی آسی ستا پکې سکار شته بیا به دا خو جواب نه دی دا خو مې یاد آسی مې درته ووی وای یا ساته چرته چې تسنیه راوړله سورت رحمان کې دا به اعتبار د جهاتو به اعتبار د جهات دا به اعتبار د موسم معذرت دا به اعتبار د موسم ځکه چې دو موسم دي یو موسم د جمی دی یو موسم د ګرمۍ دی او که تاسو خیال کړئ اے په دې جمع کې اے په دې جمی کې دا نور د کم ځای نه راخیږي او په ګرمۍ کې د کم ځای نه او پښتو کې هم وایي که نه ویله کوي نور خپل ځای پرېښود وي نو چې چرته تسنیه ده نو دا به اعتبار د موسم چې دو موسم دي او چې چرته مفرد راوړلې دا به اعتبار د جهاد چې یو مشرق یو مغرب خبره ختمه ده نو به اعتبار د جهاد او چې چرته جمع راوړله لکه دلته په معارج کې ورب المشارق دا به اعتبار د روزمره اگر چې مونږ پې نه پوهېږو خو روزانه ځای بدلی روزانه ځای بدلی خو مونږ ته هغې پته لګي چې کله شپږ میاشتې پوره شي او موسم بدل چې مونږ الله نور خو ځای بدل که خو بدلیږي روزانه نو چې چرته جمع ده نو دا به اعتبار د روزمره او چې چرته تسنیه ده نو دا به اعتبار د موسم او چې چرته مفرد دی به اعتبار د جهت خبره ختمه شوه نو ځکه یې وی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ازمکو وما بینهما او آغا چې د دې دواړو په ترمنځ کې دی ورب المشارق او رب د مشرقو صحیح ده جی ان زینا السماء الدنیا یقینا خیسته کړی دی منګه اسمان الدنیا نږدې دنیا نه مراد چې دا نږدې دی که نه په دې اعتبار او دنیا ته دنیا هم د دې د وجې نه وي چې دنو ون نه ده که نه دا ډېره نږدې ده قیامت ته وای اگر چې ما تا لرې کړې ده خو دا نږدې ده نو ځکه یې وی ان زینا السماء الدنیا یقینا ښایسته کړی دی منګه اسمان نږدې بزینت القواکب په ښایسته په ښایست د ستورو سره په ښایست د ستورو سره دا ستوري نه دي دا د دې لپاره ښایست دی یو فایده د ستورو دا راله چې دا ښایست د څه دی د اسمانونو اے ورپسې ګوره وحفظ من کل شیطان مارد عبارت به محذوف راو باسي وحافظنا او منګه حفاظت کړي دي د دې اسمان حفظ په حفاظت کولو سره من کل شیطان د هر قسم شیطان سرکشنا د هر قسم شیطان سرکشنا او یقینا وغ نشی اخولی الى الملأ الاعلى پاغ مجلس برعتا د پاره د خبرو تختولو
د نبی علیہ السلام دراتلو نه مخکې دوی بتله سلک ډېر یو نه یو نیمه خبره به را پټه کړه او به یې تختوله کته کاهنانو ته. نو هغه چې کله الله د نبی علیہ السلام د رالېږلو اراده وکړه سیکورټي سخته شوه، دوز بره اورېدل نشي کولی. نو ځکه یې وي غوږ نشي کېښودی هغه مجلس براته ویقذفون او ویشتل شي من کل جانب د هر طرف نه. که چېرې غوږ کېدي که نه د غربا پېښېږي د ویشتلو. او دا ولې د پاره د شړلو ولهم عذاب واصب او د پاره د دوی عذاب دی همیشه الا من دا الا استثناء منقطع ده لیکن آغا چې ټونګه ولګي ټونګه یا او تختی اے تختوله یا ټونګه ولګي ټونګه چې کم دته آسان نو څنګه چل ورسکی وی فعاد باهو پس ورپسی شي د شهاب ثاقب لمبا رڼا کونکی لمبا رڼا کونکی د سری نه پریګی دی نه بیا لمبا رڼا کونکی په د پسې یا شغله اے بلیدون کی په د پسې ولګي شولا بلیدون کی ورپسی ہوئی فاستفتیم پس تپوسو کا دوینا اهم اشد خلقنا آیا دوی سختی با اعتبار د جوڑخ یا با اعتبار د پیدایش ام ان یا آغا چی منگا پیدا کری دی. دوی تزان دغه اخکاری د اسمانونو ته نه ګوري د اسمکو ته نه ګوري د نور او سپوږمۍ ته نه ګوري. ان خلقناهم یقینا پیدا کړی دی منګا دوی من طین العذاب د خټې سلیخنا کینا یا خټې لاړ جنینا. سلیخنا کا څوک ورته لاړ جنوي چې دا شي چې خیو مګي د زنانه چې کله کلو کې دا کور لپاره غلیو مغره کوي کنه نو هغه بوس موس واچي بیا هغه بیا پکې ګرځي را ګرځي را قص سلیخنا کوي نو آگے طرف ته اشاره کوي ان خلقناهم یقینا پیدا کړی دی منګا دوی د خټې سلیخنا کینا یا د خټې لاړ جنینا بل عجبتا بلکې ته تعجب کوي په بیان د قرآن چې واه واه څه دلایل دی او دوی څه کوي تو خدا تعجب کوي ویسخرون او دوی ټوکې کوي ویسخرون دوی ټوکې کوي تعجب کہے دوی ٹوکی گئی بل عاجبتا بلکہ تعجب کہے پا بیان دا قرآن سارا چی سد دلائل دی او سب مضامین دی او دوی سے گئی ویسخرون او دوی ٹوکی گئی دوی ٹوکی گئی. صحیح دا جی دیزے پورے کافی دا. صحیح دا جی باقی دا مخی تا لوگوں نے مضمون اخ کا یو دے آیتونو کی لوگوں نے خبری دی نو دا وقت منگا سا پا دے بیلو لالا سا پا دے بیرونو میرونو کې نو ان شاء الله که الله جون را کړی په دې باندې با سبا خبره کوم. الله رب العزت دې زموږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره زموږ لپاره زموږ د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره او د وړ عالم مسلمانانو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصۍ ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې ټول بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفا کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد نعمت نه ډکوي. چا چې نارینه اولاد نشته الله دا و جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکوي او چې کوم اولاد والا دي الله دا و اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي. الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله.